کول نو سوال شاه فیصل صاحب دا دی چې پنځپیري حضراتو پسې لمونځ کیږي او که نه په هر هفته باندې داسې سوالونه راځي. اصول درته ذکر کوم. اصول چې پنځپیري بریلي یا دیوبندي یا اهل حدیث تا نه چې څوک تپوس وکړي چې دا څوک دي نو ته څه وایې چې دا د مسلمانانو یوه ډله ده. داسې خو نه وایې چې دا یهودیان دي یا کافر دي یا هندوان دي، نه وایې که نه. څه وایې ته داسې چې دا د مسلمانانو یوه ډله ده. که تا نه څوک دا سوال وکړي چې د پنځپیري یا دا بل چې کوم دی دیوبندي دیوبریلي د دې خپل لمونځ کېږي، ته به وایې چې بالکل یې کېږي، د مسلمانانو یوه ډله ده، لمونځ یې کېږي، په بدعاتو کې مبتلا دي خو لمونځ خو یې کېږي که نه. یعنې داسې نشته چې په پنځپیریانو باندې علی الاطلاق یوې ډلې فتوا لګولې وي، یوې ډلې پوره ډلې علی الاطلاق فتوا یې پرې لګولې چې ټول پنځپیریان چې دي کافر، ټول پنځپیریان، یا وایي چې بریلیان ټول کافر دي مشرک دي، یا وایي چې دیوبندیان. داسې ډلې په یو بل باندې علی الاطلاق فتوی نه دي سوای د روافضو نه. صحیح دي؟ روافضو باندې د ټولو ډلو علی الاطلاق فتوا لګولې ده. نو لہذا چې کم د مسلمانانو ډله ده که پنځپیری دی که بریلی دی په د هغه چې خپل لمونځ کېږي نو ستا ورپسې لمونځ کېږي، خو که دی بدعتي دی مع الکراهت سره د کراهت پرې کېږي نو کراهت خیر دی خو جمع به نه ترک کوي. خو کمه علاقه کې چې کمې ډلې والا کسان زیات وي امام د هغه راولي چې خلکو لمونځ ورسره نه مکرو کېږي، او که امام یې بلې فرقې والا راوستی دی نو ته به ورپسې لمونځ نه پرېږدې، جمع به نه ترک کوي. او کوشش په دا کوي چې خپل نظریات والا عالم چې دا خپل مسجد ته راولي چې نورو ماشومانو نظریې خرابې نشي، فرقوریت جوړ نشي. نو اصول در دې زده کړ که نه چې هر پنځپیری دی بریلی دی اهل حدیث دی دیوبندی دی چې د هغه خپل لمونځ کېږي نو ستا ورپسې لمونځ کېږي، که بدعتي دی یا مفضي الی الشرک عقاید لري نو لمونځ یې ورسره کړه.